الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن معاذ عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. متفق عليه. د حضرت ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د حضرت سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه د بیمار پرسۍ دپاره لاړو، د هغه د عیادت دپاره تشریف یوړو. په دغه موقع باندې د نبی صلی الله علیه وسلم سره عبدالرحمن ابن عوف او سعد ابن ابي وقاص او عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنهم هم موجودو. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله هلته کې ورسېدو نو بې اختیاره په ژړا شولو. صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې دا کوم ورسره دي، الله نبی چې په ژړا باندې ولیدو نو هغوی هم په ژړا شوه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل: آیا تاسو اورئ نه؟ یقینا الله د سترګو د اوښکو په بیولو د زړه د غم باندې الله عذاب نه ورکوي، لیکن د دې وجه نه به الله عذاب ورکوي یا به رحم کوي. او بیا نبی صلی الله علیه وسلم د خپلې ژبې طرف ته اشاره وفرمایله. د دې حدیث مطلب دا دی چې موږ انسانان یو او انسانان په سینه کې زړه لري. غم او دک او درد چې چاته ورسیږي نو دا د انسان فطرت دی چې هغه خفه کېږي، د هغه د سترګو نه اوښکې بهیږي. او بیا چې کله یو څوک وفات شي، زموږ د زړه ټوکړه وفات شي، پلار وفات شي، مور وفات شي، بچی وفات شي، نو خامخا انسان ملګری وفات شي، دوست وفات شي، نو د انسان د زړه جاړي سترګې جاړي سترګې اوښکې به یې زړه کې خفګان پروت وي. خو په دغه خفګان او په دغه ژړا باندې د الله رب العالمین د طرف نه د عذاب نشته. لیکن الله نبی د عبدالرحمن د سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه بیمار پرسۍ ته راغلو، په ژړا شولو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دا خبره وفرمایله چې الله د دې په وجه چاته عذاب نه ورکوي، بلکې رب العالمین چې عذاب ورکوي نو خپلې ژبې ته اشاره وکړه. اوس د ژبې د اشارې مطلب دا دی چې په دې ژبې اشاره کې نبی صلی الله علیه وسلم هغه نوحې طرف ته اشاره کړې ده چې کومه نوحه ده، نوحه خواني چې ورته ویلی کېږي. نوحه خواني چغې که وهل، لکه تاسو خیال کړئ زموږ برې معاشرو کې چې کله مړی وشي او څوک وفات شي نو دا زنانه راټولې شوي، دا خویندې میندې راټولې شوي او دوی ځان وهي، ځان په څپېړو باندې وهي. بعضې نارینه خپل جذبات په کنټرول کې نه کړي، ځان له څپېړې ورکوي، ځان نه یخته راشو کوي، ځان نه ګیر یخته راوباسي. او بیا کله کله زموږ د دې ژبو نه د دې غم او د دک او د درد د وجې نه ډېر نازیبه الفاظ وځي چې ربه صرف دې مونږ لیدلي یو، الله صرف دې دا وجلو، الله ما پسې هم مړ کا یا ما پسې هم مړ کا، الله دا صرف مونږ د مونږ دا کور دی چې په مخه پکې مړه کېږي. دا ټول هغه کلمات دي چې د دې کلماتو په وجه باندې د میت تم سزا او عذاب ورکولی کېږي، او دا څوک چې کوي دوی تم عذاب او سزا ګورې ورکولی کېږي. لہذا دې خبرو نه چې کوم دی ځان وساتو. هر چې د سترګو اوښکې دي، د سترګو اوښکې چې کوم دی هغه د زړه د نرمۍ نښه ده. لکه اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې د نبي صلی الله علیه وسلم خپل نوسی راوچت کو، مرګ ته نږدې دی، ځنکدنې شروع دی، د الله د نبي د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې. نو سعد رضی الله تعالی عنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو د الله رسول داسې دي، مطلب داسې دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد وفرمایه دا رحمت دی چې الله رب العالمین د خپلو بندګانو په زړونو کې ایښودی دی، او الله رب العالمین خپل رحم د زړه په بندګانو باندې هم دغه رحمت نازل کړی دی. یعنی دا خو د رحمت اوښکې دي، دا خو د خفګان اوښکې دي، دا خو د درد اوښکې دي چې د سترګو د اوښکې وبهیږي. خو پیغمبر علیه السلام چې بلې مخکیني حدیث کې چې دا مونږ ویلی دی، ما لوستلی دی، دې کې دغې طرف ته اشاره ده چې مونږ په دغه موقع باندې د صبر مظاهره ګورې وکړو. اوښکې به بهیږي، زړه به خفه وي، سترګې به جاړي، اوښکې به نه ودرېږي،
موږ ته چې نبی صلی الله علیه وسلم کومه طریقه ښودلې ده او دغه رنګې قرآن عظیم الشان چې موږ ته ویلي چې الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیه راجعون چې کله تاسو ته درد او تکلیف او مصیبت او سخت او پریشانی او غم در ورسیږي تاسو وایئ انا لله وانا الیه راجعون موږ د الله یو الله له وځو بس الله پیدا کړي یو چې کله الله حکم وکړي زموږ د ارواح او زموږ د ساګانې د الله امانت دی زموږ خپل نه دي ولې زموږ خپل اختیار نشته چې دا موږ په خپل اختیار کې ونیسو نه د الله را کړي دي الله پیدا کړي او د الله مرزي چې کله الله وغواړي زموږ نه به زموږ د روحونه الله واپس اخلي نو موږ د بچي زموږ د پلاران زموږ د میندې زموږ د خپلوان زموږ د دوستان زموږ د ملګري زموږ د زړه د ټکړې دا د الله دي دغه زموږ څه اختیار نشته ودی کې زموږ څه عمل دخل نشته الله را کړی دی الله پیدا کړی دی چې رب حکم کله راشي الله به رڼا اخلي موږ ته قرآن وایي صبر کوئ د الله نبی فرمایي صبر کوئ دعا وایي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها دا دعا چې کوم دی وایي رب به در د دې بهترین نعمت بدل درکړي لہذا به دغه وجه باندې د سترګو اوښکې د سترګو ژړا دې کې څه نشته دی دې کې ګناه نشته دی البته هغه ژړا چې چغې وهي تیز چغې وهي ځان وهي خپل یختر وباسي نازیبه کلمات د خولې نه د ژبې نه چې کوم دی ادا کېږي لکه کوم چې ما مخکې وویله دغه کلمات النبي صلی الله علیه وسلم منع فرمایلي ده الہ العالمین دې موږ ټولو ته په هر غم او په دک او په درد باندې چې کوم دی د صبر د مظاهرې کولو توفیق راکړي الہ العالمین دې موږ ته زموږ د ژوند د نبی صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په رڼا کې د تېرولو توفیق را نصیب کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين آمين